الله د انسان په توبه ډېر خوشحاله کیږي. دا ځای مهم چې د عام ملګري واوري د حدیث مبارک. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې کوم بنده نه چې ګناه وشي بیا الله ته اقرار وکړي په ګناه چې الله دې ما نه خو ګناه وشو ته یې راته معاف کړې. الله تعالی وایي ملایکو ته وایي چې د ما بنده په نه ګناه وشوه خو په دې باندې پوهېږي چې رب ګناه یې معاف کوي نو ما ته یې رجوع وکړه ما یې ګناه معاف کړه. بیا دوه واري ګناه تر وشوه په دغه ورځ باندې بیا یې اقرار وکړه چې الله تعالی دې ما نه ګناه وشوه ته یې راته معاف کړې. الله بیا وایي د ما بنده په دې پوه شو چې د یو رب شته چې ګناه یې معاف کوي نو ما ګناه یې معاف دي. بیا درې واري بیا ګناه تر وشي بیا الله ته بیرته رجوع وکړي چې الله دې ما نه ګناه وشوه. الله وایي د ما بنده نه ګناه وشوه په دې پوهېږي چې د ما رب د ګناه یې معاف کوي ما ورته معاف کړې. حسن ظن په الله وکړو باید حسن ظن په الله تعالی باید وکړو چې په الله باندې ښه ګمان وي چې الله ګناه یې معاف